अस्सलाम वालेकुम दغه लेक्चर په پښتو کې زه ریکارډ کوم لګیام د نه علاوه چې کوم کلاس 3 میتھمیټکس دا اپ اردو لیکچر هم موجود دي نو نن ان شاء الله کلاس 3 میتھمیټکس وال پښتو لیکچر دا او د چې موږ نن چې کوم دا موست امپورټنت چپټر چې کوم دا د فریکشن وال هغه به موږ ان شاء الله نن سالو کوو او مکمل سال سوی او کده د ایکسرسایز سولوشن وسوی دلته تاسو ګورئ چې دا موږ سره دا میث کلاس 3 SNC کورس 2023-24 مطلب سنگل نیشنل کاریکولم کورس ٹھیک سو د نه علاوه چپټر 3 دا فریکشن ایکسرسایز 1 دا ایکسرسایز 1 چې موږ سره اولنې چې کوم کوېسچن دا هغه دا چې write the fraction represented the shaded part of the following figure مشته دا فیگر را کړی دی او د چې مشته پارټس هو شیډډ کړی دی یعنی هغه ته رنگ ور کړی دا او دا وایي چې دا مش سره ولیکي په فریکشن حالت چې اول خو فریکشن زته است وشم چې فریکشن چشته وایي چې کله مش سره دا مکمله حصہ راځي مثال کے طور پر دا تاسو سره یو مکمله حصہ راغله او دغه حصہ تاسو برابرو حصو چې تقسیم کړئ نو دا مکمل ما یو هول مکمله حصہ واخیسته او دغه من چې لاین والا نو دا دو حصو چې تقسیم سو یو نیمه حصہ دا سو 1/2 نیمه حصہ دا سو 1/2 نو دغه هر یوې حصے ته دغه حصے ته او دغه حصے ته موږ چې شوایو موږ فریکشن ورته وایو د نه علاوه دغه به موږ چرنګ لیکو کچېره دغه موږ داسې ولیکو چې دغه حصہ استعمال سی نو دا به موږ لیکو 1/2 صورت چې 2 ولې 2 دا ټوټل حصے چورې جوړې شوې 2 دا یو حصہ استعمال شو نو دغه په جکه موږ ولیکل 1/2 نو پاس والی حصے ته موږ وایو نیومریټر چې څه ورته وایو نیومریټر او لاندې والی حصے ته موږ وایو ډینومریټر ټیک شو ډینومریټر په خبره پوه شوي امید ده په دغه خبره به پوه سلی دغه رنګه چې کله موږ سره دغه ټوټل حصے موږ وګڼلې نو 1 2 3 4 ټوټل حصے چورې سوې چلور او یو حصہ استعمال سلی دا شیډډ پارت یو دا نو موږ به دا ولیکو چې دا 1/4 نو چې کومه حصہ استعمال سلی یا شیډ سلی رنگ سلی هغه حصہ به موږ پاس لیکو او د کم فیگر یعنی کم شکل ټوټل حصے دی هغه موږ د بټه لاندې لیکو دغه رنګ موږ سره بی جز دا بی جز چې موږ سره تقریبا 3 حصے کلر کړي دي چورې حصے کلر کړي دي دا یو حصہ کلر سوا دا دوه حصے کلر سوې دا 3 حصے کلر سوې نو دا به موږ چرنګ فریکشن صورت چې لیکو د ټوټل حصے چورې سوې 1 2 3 4 5 6 7 8 نو بټه لاندې والا حصہ به موږ سره چې شرایسي 8 ټوټل حصے چور حصو ته رنگ ور کړه دا 3 حصو ته رنگ ور کړه دا نو دا 3 به موږ پاس ولیکو د نه علاوه موږ سره دا بل شیپ دا بل شکل دا د ټوټل حصے چوري دي 3 دي نو بټه لاندې والا حصہ خو به 3 راشي نو یوې حصے ته کلر ور کړه دا یو حصہ استعمال سلی دا نو دا به موږ شیشه ولیکو پاس ولیکو نو 1/3 به موږ سره د ډول شیشه راشي انسر راشي امید کوم چې ان شاء الله تاسو به دغه ټاپک سمې درغلای اولنې کوېسچن و د اولنې کوېسچن به تاسو ته سمې درغلای نو اوس چې کومه د موږ به شیشه کو کوېسچن نمبر 2 نو کوېسچن نمبر 2 اوس وګورئ نمبر 2 چوي کوېسچن نمبر 2 موږ سره داسې ده دلته اوس وګورئ چې کوېسچن نمبر 2 وایي چې تاسو color the following figure according to the given fraction وایي چې تاسو ته دغه فریکشن راکړي دي color the given figure according according to the given fraction نو سره اولنې چې دا 2/3 او موږ ته یو داسې قسم شیپ را کړی دا او دغه ټوټل حصے چورې دي 3 دي نو ما تاسو ته ویل چې ټوټل حصے چې کوم دي آبا بټه لاندې لیکو نو دا 3 ټوټل حصے را لدرې 2 چې کم پاس دا نو دغه 2 حصو ته به موږ چې ورکو رنگ ورکو نو موږ سره د چې راغله د انسر راغله دغه رنګه بی جز دا بی جز موږ سره دا 3/4
3/4 نو موږ سره یو داسې سکویر صورت چې اخیستی د شکل نو د ټوټل حصې موږ چورې کړې 4 کړې 3 حصو ته به موږ چې ورکو کلر ورکو نو دا موږ سره چې راغلی د انسر راغلی دغه رنګه موږ سی جز وګورو نو سی جز موږ سره د 3/8 چورې د 3/8 نو 3/8 چې موږ ته چې اشاره کړې ده یو داسې قسم شیپ ده او هغه شیپ چې ټوټل حصې چورې جوړې کړې دي 8 جوړې کړې دي او 8 حصو چې 3 حصو ته چې اشاره ورکړې ده کلر ورکړې ده نو د دای د چې راغلی د انسر راغلی دغه رنګه ډي جز تاسو وګورئ ډي جز موږ سره څه ده ډي جز موږ سره ده 3/6 نو ټوټل حصې موږ سره چوره کړې دي 6 دا سو 1 2 3 4 5 او دا 6 دریو حصو ته به موږ کلر ورکو نو دریو ته موږ کلر ورکړی او ټوټل حصې چورې دي 6 دي نو دا موږ سره د انسر راغلی نو دا کوېسچن نمبر 2 موږ سره چې شه سوی کمپلیټ سوی د ایکسرسایز 1 وال او چپټر نمبر 3 فریکشن وال اوس کوېسچن نمبر 3 ګورئ دا وایي چې میچ د فالوینګ فیګر ټو د ګیون فریکشن نو د سیمپل کانسیپټ ما تاسو ته دا درکړی چې کله موږ سره فرض کړئ 3/4 ده د فیګر دلته کوېسچن نمبر 3 چې داسې ورکړی دي چې فیګر بل ځای ورکړی ده فریکشن بل ځای ده صرف تاسو څه کولی دي میچ کومونی دي په خبره پوه شوئ نو هغه به چې څه کوي چې کم شیډډ پارټ دي هغه به پاس وي چې ټوټل پارټ یې لاندې لیکلي نو هغه به تاسو خپل منځ چې څه کوي میچ کوي زه تاسو دا دروښم دا وګورئ دا چورې ټوټل 3 حصې دي دا تاسو دلته وګورئ ټوټل دي 3 حصے 1 2 اور 3 دو حصوں ته چې ورغلی دا رنګ ورغلی دا نو دا به چې شي 2/3 د ډول انسر برای شي 2/3 دغه دغه سایډ ته ما دا ورسره لیکلي هوندي 2/3 فیګر نمبر 1 دغه رنګ موږ سره دا دوم کوېسچن ده دغه دوم چې ټوټل 4 حصې دي 4 حصو چې یوه حصه چې شا کړی ده شیډ کړی ده نو دا به چې انسر راځي 1/4 نو دلته چې تاسو وګورئ دا فیګر نمبر 2 وال دا بلې پیج باندې ورکړی ده نو 1/4 به دا چې راشي د ډول انسر به راشي دغه رنګه چې موږ دا فیګر نمبر 3 وګورو فیګر نمبر 3 ټوټل حصې 1 2 3 4 5 دي 5 چې 2 حصې ته چې ورکړی ده کلر ورکړی ده نو دا به راشي 2/5 نو 2/5 چې رنګ کړی ده دغه سره میلاو کړی ده دا هم 2/5 ده نو امید کوم چې ان شاء الله تاسو ته به د سمجھ درغلی د نمخ چې ایکسرسایز نمبر 2 ته جو ایکسرسایز نمبر 2 چې موږ سره لږ غوندې کانسپټ ده چې کوم به ان شاء الله زه تاسو ته اوس دروښیم پراپر اینڈ امپراپر فریکشن دا کانسپټ ده پیچې چې پراپر فریکشن چیشته وای امپراپر فریکشن چیشته وای نو دا زه اوس تاسو ته ان شاء الله دغه کانسپټ باره چې درښوم دلته تاسو ګورئ ان شاء الله تاسو ته به اوس د ده شي مکمل پته درته ولګېږي چې پراپر فریکشن چېشته وایي پراپر فریکشن او دغه رنګه امپراپر فریکشن نو دا موږ سره پراپر فریکشن او امپراپر فریکشن پراپر فریکشن هغه فریکشن وي چې کوم موږ سره والا موږ سره پاس والا چې کومه دغه ده هندسه ده وړوکي لاندې والا هندسه غټه مثال के तौर पर 1/3 नो पास वाला हिंसा दी चाहिए वड़ुके छोटा होना चाहिए और लाने वाला हिंसा दी चाहिए बड़ा स्तर दी नो दा मुर्सर चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन भाई छे पास वाला हिंसा चाहिए वड़ुकी लाने वाला हिंसा घटाई नो दा मुर्सर चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन योबल वाखलो 3/8 दगरंगा योबल एग्जांपल वाखलो 4/9 नो दा मुर्सर कम फ्रैक्शन रालो प्रॉपर फ्रैक्शन रालो अलावा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन चीज तवाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देता वाई चे 3/2 पास वाला हिस्सा दे
स्तराई, बड़ा हिंसा होना चाहिए, नीचे वाले छोटा, लांदे वाला हिंसा दे वड़ू की, पास वाला हिंसा दे घटाई, नो दता बच शवायु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। दगा रंगा 5/300, दगा रंगा 7/600, दा वाड़ ची शायद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कचेर तासु न चोक मालूमात वकी चे दा पास हिंसे त चवाई नो दा न्यूमरेटर दा, लांद हिंसे त चवाई नो दा डिनोमिनेटर दा। उम्मीद करूँ कि तासु बा इंशाल्लाह पा प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मांदे जहन खलास सलाई। दगा रंग मुझे उस एक्सरसाइज नंबर 2 तरफ तजूम। एक्सरसाइज नंबर 2 चे मुझ सरा दी आइडेंटिफाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 2 बदलते जता उस्ता शुरू कम दलता बवली को एक्सरसाइज 2 और मुझ सरा क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 चे वाई चे तासो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दशा कई आइडेंटिफाई कई रवेश हुई। ठीक स्वा ए जूस तवा गो रही, ए जूस से मुश्तरदा 2/7, 2/7 दा मुश्तर शायदा न्यूमरेटर, पास वाला हिंसा बची शायद न्यूमरेटर वही, लाने वाला बा डिनोमिनेटर। ठीक स्वा दगा रंग तासु बदासी वो कहीं चदल तबवली कहीं न्यूमरेटर, आदल तबवली कहीं डिनोमिनेटर। नो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मोवली खले दगा रंग तासु सरा बी जूज रागले, बी जूस चिमुट सर शायद 3/7, 3/7। नो न्यूमरेटर 3 राल है, डिनोमिनेटर 7 राल है। दलता पास पे लिखाई बी जूस। दगा रंग सी जूस चिदा 5/8, दलते वो गो रही 5/8। सी जूस चे 5 न्यूमरेटर राल है, 8 डिनोमिनेटर राल है। नो उम्मीद कुम चे इंशाल्लाह तास्त बदगा वाड़ा समझ दरगला इनोर वाड़ क्वेश्चन पर दगा रंग दी चे कम पास वाल दा न्यूमरेटर दा, चे कम लाने वाला हिंसा दा डिनोमिनेटर हिंसा दा। दा वसवा क्वेश्चन नंबर 1। दगा रंगा क्वेश्चन नंबर 2 वसवा गो रही राइट द फ्रैक्शन फ्रॉम द गिवन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वाई चे ओस्तासो क्वेश्चन नंबर 2 चे दा से वो कही चे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वो लिखाई फ्रैक्शन सूरत चे। न्यूमरेटर मुश्तरक दा न्यूमरेटर जदलता क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्टकट दरता एन सर लिखम और डिनोमिनेटर ज डी एन सर लिखम। ठीक सो नो ए जूस चे मुश्तरक दा 4/11। वाई चे दा फ्रैक्शन हालात चे वली कही, कम हालात चे वली कही फ्रैक्शन हालात चे। नो फ्रैक्शन बेदू वाल शिशा रहसी 4/11। ढेर आसान सवाल दा। दगा रंग दा ए जूस वसवा है, बी जूस वसवा गो रही। बी जूस मुश्तरा न्यूमरेटर चिशा राल है 3 और डिनोमिनेटर 11। न्यूमरेटर राल है 3 और डिनोमिनेटर चिशा राल है 11। नो दा फ्रैक्शन हालात चे मुझे वो लिखूँ नो मुश्तरा बचिशा सी 3/11। नो नोर क्वेश्चन हूँ बिल्कुल दगा रंग दी चेतासो न्यूमरेटर वाली खाई पास, डिनोमिनेटर वाली खाई लांदे मांचे बची शायर आ जाई बटा निशान बर आ जी। नो उम्मीद को इंशाल्लाह इंशाल्लाह तास तब क्वेश्चन नंबर 2 हूँ पपोइसली दगर क्वेश्चन नंबर 3 दा और मुश्ते राकड़ा दा ए जूस चे 3/4, 3/4 और मकशेदा से ब्लैंक स्पेस रखड़ा दा। नो मुझे प्रॉपर फ्रैक्शन वाल दा वीलियो चे पास वाला हिंसा चे बड़ू की हुई, लांदे वाला हिंसा घटाई नो दा प्रॉपर फ्रैक्शन में। नो बिल्कुल दा हूँ पास वाला हिंसा बड़ू के दा, लांदे वाला हिंसा घटा दा नो दा मुश्तर चिशाई प्रॉपर फ्रैक्शन। कम फ्रैक्शन भाई प्रॉपर फ्रैक्शन। दगा रंगा बी जूस दा, बी जूस मुश्तर दा 4/5। नो आहूँ बिल्कुल दगा प्रॉपर फ्रैक्शन दा। ठीक सो अगर तर मख्तासो लिखल ऐसे ही दा प्रॉपर फ्रैक्शन दा। दगा रंगा सी जूस तासो गो रही सी जूस दा 4/3 चिशा दा 4/3।
چې کوم پاس والا هندسه غټه وي او لاندې والا هندسه وړوکي نو چې شوي امپراپر فریکشن. نو دغه تر مخ به تاسو ولیکئ چې دا چې شی دا امپراپر فریکشن ده. امید کوم چې انشاءالله تاسو به په دغه کوېسچن پوهېدلي یئ. د نه علاوه موږ به انشاءالله چې کله نیکسټ ایکسرسایز نمبر 3 ته ځو نو انشاءالله تاسو به مزید نور هم په پوه شئ. تاسو که تر اوسه پورې دا ویډیو لیدلی نو تاسو به انشاءالله ډېر څه په زده کړي او دغه ویډیو خپل ځان سره سیو کوئ مه بلکې خپلو ملګرو سره خپلو رشته دارانو سره خپلو نورو استادانو سره هم دا ویډیو شیر کړئ چې هغو علم چې هم اضافه وسي. دغه رنګه تاسو که چیرې د چینل باندې نوي یئ نو چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو سره داسې کار وسي چې موږ ته موټیویشن ملاویږي نو موږ به انشاءالله تاسو دپاره نورې نوې نوې ویډیوګانې راوړو او تاسو نالج به اضافه کوو انشاءالله. فریکشن باره چې یوه بله مکمله یوه جامع یوه زبردسته غوندې بله ویډیو زه جوړوم انشاءالله هغه به زه تاسو ته اپلوډ کوم. نو فریکشن باره چې به تاسو کم هم مشکلات وي هغه به هم انشاءالله سالو سي. ویډیو کتلو باندې د تاسو شکریه. الله پامان.